زما محترم و مشرانو دوستانو او قابل احترام میندو خويندو ستاسو وړاندې د زیارت پرز د قرآن حدیث او فقهي مسائلو درس کیږي او تاسو یې نهایت شوق او ذوق سره واورئ. نن ترتیبوار یو اهم موضوع باندې بیان کو چې هغه مسائل دي قرآن او حدیث درس هم کیږي. نن به مسائل بیان کو. زما محترمو نو پاغي کې لومبه خبره داده چې غلط اثرات په لیټرین کې اثر کوي. کله چې تاسو او د سماعتي لزه نو کسخ په مخ کې د استنجا طریقه تخم او واپسه کې خیخ پر مخ کې تلو کې دا دعا وای اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث چې دا نرزي نو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا وای او واپسه کې غفرانك الحمدلله الذي اذهب عني الاذى وعافاني دا وای. زما محترمو که پدې تاسو عمل وکړو د جناتو پیریانو اثراتو تاسو محفوظ شي. لہذا تاسو پدې خبره یو عملو کې او بل همیشه په اودس کې اوسه د دې وجنه و تاسو د تور علم جادو کوډو منترونو محفوظ یې که اته کار وکې اته علاج دي د تور علم او جادو په دې عملو کې د تیویما او داسې عاملان او عالمان چې پرده نه کوي یا پیسې اخلي یا دین نه کاروبار جوړ کړی دی یا زعفران غواړي یا یو تعویز ګران خرڅوي یو دو پیر خوجرت جایز دی خو کاروبار جوړول جایز نه دی. یا زعفران غواړي یا چیلې غواړي یا د غیب خبرې کوي دا د شي وي او دا د شي وي. مسلم شریف کی روایت چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې جادو شوی کوډه منتره لبید ابن عاصم لوریانو په کړو. مسلم شریف روایت نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو روایت مطابق شپږ میاشتې او یو روایت مطابق 2 کال پتاونه لګیدا چې 2 کال پتاونه لګیدا نو بیا فرښتې راغې او خوب کې وته وې چې تا باندې لبید بن عاصم لوریانو جادو کړی دی اغي در باندې جادو کړی دی. نبی علیہ السلام ته پته ولګی د غیب خبر الله څخه دی. مولانا امزیب سی بوی دغه دی رضوان نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته پته نه لګي فرښتې راځي ورته وی نو نن سبا عالم ته څنګه پته ولګي د سبا خبر. بیا علی حیدر کرار نامدار عزتدار علمدار اهل بیت سردار هغه ته حکم ورک چې لړشه فلانه علاقه کې یو کوی دی دا هغه کې وبدي لګي د ګټ لاندې یو منګس ده هغه له غټي ورکړي دي نو هغه وروړه. بهرحال نبی کریم صلی الله علیه وسلم کانما انشدت من اقال لکه چې بیاستو کې چا تړلو مو کولو شم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې چې کله جادو شوی نو وحی دین اسلام قرآن حدیث دې کې اس فرق نو راغله چې د مسحوره نفي وشي. قرآن کې ده دنیاوی امور ګډوډ شوی بیبی له تلیم کنا پلانې کار مې کړه دې کنا او طبیعت په خراب
زما محترمو داسې عامل لمده چې پیسې اخلي د غیب خبرې کوي د سبا خبر کوي یا زعفران غواړي مشک او عنبر غواړي او داسې کس په معاشره کې او په چوک دکان کې ډېر بدنامي خو دا مولیان پوهېږي نه هر څوک ورپسې هر چوک کې خبرې کوي زما محترمو که اته کارو کې د کوډو منترو د جادو نه بستاسو حفاظت ہوئی نمبر 1 لٹرین آنے جانے کا سنت طریقہ دته مې وې او د سماعتي سنت طریقہ او دویم باوده سزان ساتل دریم سار او ماخام یو پیرا مخکې رستو یو پیرا درو شریف ته وای الحمد شریف آیت الکرسی 4 قل دا وای سارو مقام یو پیر که 50 جادوګران کې ناستل تاسو ته نقصان نشي رسول دغه شان سورہ یونس آیت نمبر 81-82 پارا نمبر 11 فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق ويبطل الباطل دا آیتونه 81-82 سورہ یونس آیت نمبر نه ته وې یو لسمه سپاره ده دا پابندۍ سره وایي دغه شان عجوه کجوره پناره و اخره دې سره تور علم او جادو ختمي دغه شان د دو شانو په مس کې د سټ نخکته د دو اولو په مس کې حجامه کول یو څوک په وینه وباسه حجامه د حجام کارو 1500 سال اوس ارچا شروع بهرحال حجامه ولګوي یو څوک په وینه د دو اولو په مس کې د سټ نخکته دې سره تور علم جادو ختمي او بل چې دې دویمه خبره بل خبره داده بل علاج داده چې سپین چرګ کلیوال شی ورنه دام کور کې ساته عن ابن عمر برواية ابن السني دې سره اثرات کمی کدی روغ پاتې شنو دا بیا اثرات نشته